د موبایل نه چې تصویران ویډیوګان ډیلیټ شي دا به واپس څنګه راولو. کله چې زمونږ نه تصویران ویډیوګان ډیلیټ شي نو بیا موږ د یو او بل نه تپوس کوو او د هغې نه مخکې چې دی د هغې دپاره سرچ نه کوو. چې تاسو سرچ وکئ نو تاسو ته به صحیح معلومات چې دي هغه به در ورسي، نو ستاسو تصویران ویډیوګان چې دي دا به محفوظ وي. بل لا چې ډیلیټ شي نو اکثر بیا موږ د هغې دپاره قسمه قسم اپلیکیشن چې دي هغه موبایل ته انسټال کوو، قسمه قسم ویډیوګان ګورو. په هغې کې ځینې کسان چې دی دروغ وایي، هغه اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ، هغه کار نه کوي، په موبایل کې جوړي. دغه شانتي هیکران چې دی هغه هم تاسو موبایل ته راتنه کېدی شي. بل لا چې تاسو کومه ډیټا په هغې ریکور کوئ ستاسو دغه ډیټا چې دا شیر کېدی هم شي او هیکر چې دی هغې ځان ته مړولی شي. نو موږ د هغې لپاره بیا قسمه قسم سرچونه کوو. نو په دې ویډیو کې به درته داسې طریقه ښیم چې ستاسو تصویران ستاسو نه ډیلیټ شي نو هغه تاسو ښه په اسانۍ سره چې دی واپسي راوستی شئ. خو هغه کومه طریقه ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. اول نمبر خو راته دا خبره کوم چې کوم کسان وایي زموږ نه تصویران ډیلیټ شي، لکه څنګه چې د کس تپوس کړو وایي ما موبایل ریسیټ کړی دی او زما نه تصویران ویډیوګان چې دي دا ډیلیټ شوي دي، دا به زه خپل موبایل ته واپس څنګه راولم. نو دغه تصویران ویډیوګان چې دي دا واپس نه راځي. کوم چې په ریسیټ باندې لاړ شي د هغې سره ستاسو فایلونه مکمل هر سره چې دي دا ډیلیټ شي، نو هغه چې دی په دې عام اپسونو باندې چې دی په دې باندې هغه واپس نه راځي. کوم چې تاسو د پلی سټور نه انسټال کوئ یا د ګوګل نه دا کوئ نو به دا چې دی دا به تاسو د دې لپاره هسې سرچ کوئ، دغه قسمه اپلیکیشن چې دي دا به تاسو هسې په خپل موبایل کې ساتئ، ځکه دغه اپلیکیشن چې دی اوس تصویران واپس نه راولي. بل لا کله چې تاسو دغه اپلیکیشن کله انسټال کړئ موبایل ته او هغه تاسو کولاو کړئ په هغې کې تاسو ته لیکلي که ستاسو موبایل روټ وي نو دا به هلو دغه تصویران چې دي دا به راواپس کوئ. نو موبایل چې دی هغه موږ د دې دپاره نشو روټ کولی ځکه چې بیا هغه محفوظ نه وي. لکه تاسو چې کله موبایل روټ کوئ نه محفوظ نه شي، هغه ټول ستا د لاس کنټرول مطابق وي. که تاسو په موبایل کې هر قسمه کار کوئ نو هغه پکې تاسو کولی شئ، خو محفوظ نه وي. لکه هیکر چې دی هغه هر ټایم هغې ته رادننه کېدی شي. نو اپلیکیشن چې دی دا کار نه کوي. د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل تصویران تاسو محفوظ کوئ. د کس چې تپوس کړی ستا تصویران چې دي دا واپس نه راځي. ځینې خو تاسو ډیلیټ کړئ هلته په فایلونو کې پراته وي، نو هغه د اپلیکیشن په ترو باندې راځي. ځینې کسان به اوس وایي چې موږ خو تصویران چې دی هغه ریکور کوو موږ ډیلیټ کړو او واپسي راځي، نو هغه هلته کې په فایلونو کې پراته وي، په فایل کې پراته وي، تا ته به ګیلري کې نه شو کېږي. هغه تصویران واپسي ستاسو ګیلري ته چې دی هغه راتلی شي. دغه شانتې د وټساپ دغه تصویران ویډیوګان تاسو ډیلیټ کړئ نو د وټساپ په فایل کې پراته وي، هغه هم ستاسو موبایل ته چې دی دغه راتلی شي، خو باقي چې دی هغه نشي راتلی. بل لا چې ستاسو سره کم تصویران وي او هغه ستاسو دپاره ډېر خاص وي نو هغه تصویران چې دی هغه تاسو د ځان سره سیو کولی شئ. تاسو په ګوګل کې دغه تصویران د ځان سره سیو کوئ په خپل جیمیل اکاونټ کې. پوټو ایپس هم دی، داسې نور ایپسونه هم دي د ګوګل خپل، په هغې کې تاسو دا د ځان سره دغه کوئ ډاونلوډ کوئ، په هغې کې به پراته وي. لکه څنګه چې تاسو په فیسبوک کې ګورئ هلته کې به هم دغه تصویران ګورئ او د هغه ځای نه واپسي چې دی خپل ګیلري ته هم راوستی شئ. بل لکه ستاسو نه موبایل ریسیټ شي یا څه مسله راځي یا موبایل ریسیټ کوئ نو خپله ډیټا چې ده په هغې کې واچوئ. 15 جی بي چې دی هغه تاسو له فری درکوي، په هغې 15 جی بي کې چې دی دغه تصویران هر سره چې دي دا تاسو ساتلی شئ. نو په ګوګل کې چې دی خپل تصویران چې دی هلته کې محفوظ کوئ. د هغې نه وروسته بیا که تاسو موبایل ریسیټ کوئ یا نوره مسله یا د خپلې ګیلري نه ډیلیټ کوئ نو ډیلیټ کولی شئ. بیا د هغه ځای نه تاسو واپسي چې دی دا هم راوستی شئ. که ستاسو سره ویډیوګانې تصویرانې یا نور فایلونه دا مکمل هر سره چې دي په هغې کې ساتئ. دغه شان د موبایل نمبر چې دی دا په کوم یو ځای کولی شئ. ځینې کسان به چې طریقه نه راځي نو د طریقې په باره کې چې دی په یوټیوب کې مظلومیار اوفیشل چې دی دا سرچ کوئ نو زموږ د یوټیوب چینل به راته راشي. په هغې کې به دې باندې موږ 2-3 ویډیوګان کړي چې تاسو تصویران څنګه یو ځای کولی شئ، خپل نمبر چې دی دا پکې څنګه پیدا کولی شئ او یو ځای کولی شئ. نو دا ټولو طریقو باندې چې دی زموږ ویډیو شته تاسو هغه ویډیو کتلی شئ. د هغې سره به ستاسو تصویران هم محفوظ شي او که ستاسو سره کومې نمبرې سیو وي هغه نمبرې چې دي هغه به هم محفوظ پاتې شي. که ستاسو موبایل ریسیټ شي یا نه ورک شي یا نوره څه مسله راشي نو هغه خپل تصویران چې دی هغه واپسي لاسته راوستی شئ.